بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم النحو 155 نمبر درس دی او په فعل کې حروف عامله شروع دي. نو دې نه مخکې موږ په فعل کې حروف عامله ووي، موږ وایي چېرې حروف عامله دوه قسمه دي، یو ته حروف ناصبه وایي چې فعل مضارع له نصب ورکوي، او یو ته حروف جازمه وایي فعل مضارع له جزم ورکوي. نو حروف عامله د حروف ناصبه مو وي، جازمه مخکې را روان دي. حروف ناصبه کې څلور دي: ان، لن، کی، اذن. ٹھیک شو؟ نو دا ان، لن، کی، اذن چې دي دا فعل مضارع له نصب ورکوي. او بیا موږ پکې دا خبره نن وکړه چې د شپږو حروفو نه پس ان مقدر وي. مقدر معنا چې پټ وي یا موږ فرض کړي وي. نو دا ان مقدر وي یعنی پټ وي او فعل مضارع له نصب ورکوي. د شپږو حروفو نه پس ان مقدر یعنی پټ وي او فعل مضارع له نصب ورکوي. ٹھیک شو؟ دا هغه شپږ حروف به درته اوس ښایي، خو هغه شپږ حروف به موجود وي، د هغې نه پس په ان وي نه، خو پټ په وي. موږ به پټ ګڼو چې یاره د دې نه پس ان پټ دی، ځکه یې د فعل مضارع له نصب ورکړی، زبر یې ورکړی دی. نو هغې کې اولنی حرف د حتی دی. د حتی نه پس ان پټ وي. د حتی نه پس چې کله فعل مضارع وي نو د دې حتی او د فعل مضارع منځ کې به ان پټ وي. نو د حتی نه پس په هغه فعل مضارع منصوب وي، یعنی نصب به وي، فتحه به وي پې. د حتی نه پس ان پټ وي. د حتی نه پس ان پټ وي یعنی مقدر وي. لکه مررت حتی ادخل الجنة. ادخل معنی ده زه داخلیږم. ادخل البلد، حتی ادخل البلد. نو ګورئ د حتی نه پس د ادخلو فعل مضارع واحد متکلم صیغه ده. نو دا ادخلو دی، ادخلو. خو د حتی نه پس وګوره دلته ان پټ دی. ان دی ان ته ان مصدریه وایي. دا ان دلته کې پټ دی خو موږ ته ښکاري نه. نو د حتی نه پس ادخله دی فعل مضارع ده، نو دا به منصوب وي. دې ته وګورئ د باندې به زبر وي. ٹھیک شو؟ نو حتی ادخل البلد، حتی ادخل البلد. نو دا ادخلو واحد متکلم صیغه ده، په دې لام باندې پیش وي، خو د حتی نه پس ان پټ دی. نو ځکه دا ادخله دی، ان دا فعل مضارع له نصب ورکوي. نو دا اوس ادخله دی. د دې ترکیب څنګه وي جي؟ دا مرر دا فعل دی، دا تو ضمیر مرفوع متصل دا پکې فاعل دی. مرر تو فعل شو. حتی حرف جر دی، حتی حرف جر دی. ان د ده نه پس مقدر دی، پټ دی. ادخله دا فعل فاعل دی، ادخله فعل فاعل دی او البلد ورله مفعول دی. نو ادخله فعل فاعل د خپل مفعول سره دا مجرور شو د حتی حرف جر دپاره. حتی حرف جر د دې پورا جملې مجرور سره، دا پورا جمله ورله مجرور شو. نو دا حتی د خپل مجرور سره، حتی حرف جار د خپل مجرور سره، جار او مجرور دا د فعل متعلق شو. جار او مجرور دا د فعل متعلق شو، د مررتو فعل متعلق شو. نو دلته کې وګورئ د حتی نه پس ان پټ دی، ان موجود نه دی، ښکاري نه، خو یعنی دلته کې پټ دی، مقدر دی. دلته اوس ګورئ ذهبتو معنا ده زه لاړم، زه لاړم. ذهبتو فعل فاعل دی. حتی ادخله، دا ادخله وګوره، دا ادخلو واحد متکلم صیغه ده، واحد متکلم ادخلو دی، اصل کې ادخلو دی. د حتی نه پس ادخله راغی، نو د حتی نه پس دلته ان مقدر وي، پټ وي، موږ ته ښکاري نه، مقدر وي. نو د حتی نه پس چې کله فعل مضارع راشي او فعل مضارع باندې نصب وي، نو پوه شه چې د حتی نه پس دلته ان پټ دی. نو دا ان دلته مقدر دی. نو حتی ادخل المدرسة، ادخلو فعل فاعل دی او المدرسه ورله مفعول دی. ادخلو کې انا ضمیر فاعل دی، انا ضمیر پکې فاعل دی. نو ادخلو فعل دی، دا انا ضمیر پکې فاعل دی او المدرسه ورله مفعول دی. نو فعل د خپل فاعل او مفعول سره دا مجرور شو د حتی حرف جر دپاره. حتی حرف جر د خپل مجرور سره دا د ذهبتو فعل متعلق شو. دا ورسره مونږ ترکیب هم وکړو. اوس دویم نمبر، دا خو اول نمبر د حتی نه پس ان مقدر وي، حتی نه پس ان مقدر وي. د حتی د حروف جاره همیشه د اسم نه مخکې لګي، خو چې کله د فعل نه، د فعل مضارع نه مخکې حتی وي که نه، نو پوه شه چې د حتی او د فعل مضارع په منځ کې ان پټ دی. نو دا ان چې دی که نه، دا حتی د فعل مضارع له نصب نه ورکوي. د حتی او د ادخلو فعل مضارع په منځ کې ان پټ وي، نو هغه ان د فعل مضارع له نصب ورکوي. مررتو
زه تیر شوم زه واوړېدم یا زه تیر شوم حتی ادخل البلد تر دې پورې چې د ان معنا وي چې تر دې پورې چې زه ښار ته داخل شوم زه تیر شوم تر دې پورې چې ښار ته داخل شوم ذهبت حتی ادخل المدرسه زه لاړم تر دې پورې چې د دې ان معنا وي چې تر دې پورې چې ادخل المدرسه زه مدرسې ته داخل شوم ٹھیک شو جی ها اوس د لام جهد نه پس ان مقدر وي یعنی پټ وي لام جهد څه ته وایي نو اوس دا زده کوو د لام جهد نه پس ان مقدر وي یعنی پټ وي یعنی د هغه لام نه پس چې د کانه منفي وي دا کانه نه دی د ده نه مخکې ما ولګي ما کانه نه پس چې کله د کانه نه مخکې چې کله ما ولګي که نه نو بیا دې ته کانه منفي وایي د کانه نه مخکې چې کله دلته ګورئ جي دا کانه دی د ده نه مخکې دا ما نافیه لګېدلې ده نو د دې کانه ته وایي کانه منفي ٹھیک شوه نو د کانه منفي په خبر داخلیږي یعنی د لام جهد نه پس ان مقدر وي یعنی د هغه لام نه پس چې د کانه منفي په خبر داخلیږي نو ګورئ دا کانه چې دی د ده اسم دا الله دی او يعذبهم دا پورا جمله د لپاره د دې کانه دپاره اسم دی نو دا يعذبهم چې دی د ده نه مخکې کله لام ولګي نو دی لام ته لام جهد وایي ٹھیک شو جی دا تاکید پیدا کوي په دې نفي کې نورم زور پیدا کوي دو تا ته وایي یعنی د هغه لام نه پس ان مقدر وي چې د کانه منفي په خبر داخلیږي او په نفي کې نور زور هم پیدا کوي لکه ما کان الله لیعذبهم وګورئ دلته دا لام نه دی دلته لام جهد وایي د دې لام او د دې فعل مضارع دا يعذب دی عذب يعذب واحد مذکر غائب صيغه ده يعذب نو د دې يعذب نه مخکې لام جهد لګېدو ليعذب نو ګورئ د دې لام جهد او د دې يعذب فعل مضارع واحد مذکر غائب صيغې په منځ کې دلته ان مقدر وي د دې یعنی دا داسې وي لأن يعذب نو دا د يعذب له دا زبر نه دی دا فتحه دا نصب دا د لام نه دی ورکړی د دې لام او د يعذب په منځ کې ان مقدر دی نو هغې ان ورله ورکړی دی د مضارع له دا نصب ورکړی دی نو ځکه دې لام ته لام جهد وایي نو دا لام جهد چې دی د کانه اسم دا الله دی او يعذبهم دا خبر دی نو دا لام جهد د دې کانه په خبر سره لګي نو کتابونو کې لیکلي وي چې د کانه په خبر داخلیږي نو ما کان الله لیعذبهم نو اوس دې لام جهد په دې نفي کې نورم زور پیدا کو دا داسې کان الله يعذبهم الله پاک داسې نه دی چې هغوی له عذاب ورکي اوس په د ده معنی کې لږ نور زورم پیدا شي ما کان الله لیعذبهم الله پاک هرگز داسې نه دی چې هغوی له عذاب ورکي نو د لام جهد د وجې نه مونږ د هرگز ترجمه کې خو د هرگز نه لیکلی کېږي خو بهرحال دې کې تاکید نورم په دې نفي کې پیدا کی ما کان الله لیعذبهم الله پاک هرگز داسې نه دی چې هغوی له عذاب ورکي نو دا د هرگز والا دا زور نه دی دا د لام جهد د وجې نه په دې کې تاکید پکې نورم پیدا شو د نفي کې نو دا لام چې دی دا د تاکید دپاره راځي دې لام ته لام جهد وایي او د دې لام نه پس چې کله مضارع وي نو پوه شه چې د دې لام جهد او د دې فعل مضارع په منځ کې ان پټ دی مقدر دی نو هغه دا ان دی ټیک شوه الله پاک داسې نه دی چې هغوی له عذاب ورکي ټیک شوه دا خو دویم نمبر د حتی نه پس ان مقدر وي د لام جهد نه پس ان مقدر وي دریم نمبر د داسې او دا او چې دی که نه د ده نه پس هم ان مقدر وي د داسې او نه پس ان مقدر وي یعنی پټ وي چې د الا یا د الا معنی وي د دې او معنی به یا د الا معنی وي الا معنی ده طرف ته او د الا معنی ده مگر ٹھیک شوه یا الا معنی ده پورې ها او نه پس ان مقدر وي چې د الا یا د الا معنی وي د دې او معنی د الا یا د الا وي د او معنی څه وي د الا معنی وي الا معنی د پورې یا د الا معنی د مگر ٹھیک شوه نو د دې او معنی الا یا الا وي ٹھیک شوه لکه
لألزمنک زبا خامخا ضرور به ضرور تا پسې نښتی یم یا زبا ضرور به ضرور تا سره یم. او معنی ده او تعطینی حقی. دا د او نه پس تعطیه دا فعل مضارع ده. دا اصل کې دی تعطیو، د دې توی نه پس دا یا باندې ضمه وه، د او نه پس دلته ان پټ دی، نو دی ان د تعطیو له دا پیشو، نو دا ختم کو دلی زبر ورکو، نو دا تعطیه شو. لألزمنک زبا خامخا تا سره لازم یم، ضرور به در سره یم. زبا ما به ته کلک نیولی، ته به ما نیولی تر هغه پورې. دا او معنا ده اله تر هغه پورې چې تعطیني ته ماله راکې حقي زما حق. ټیک شوه؟ نو زه به تا سره هغې پورې لازم یم یا زه به تا سره تر هغه پورې یم تر څو پورې چې اله ان تر دې پورې چې تعطیني حقي چې ته زما حق راکې، تر هغه پورې به در سره یم. زه به تا سره هغه وخت پورې یم تر دې پورې چې ته زما حق راکې. ټیک شوه؟ نو ګورئ د دې او نه دی، دا او د دې معنا ده الی ان، د دې او معنا سره الی ان، او د الی ان معنا ده تر دې پورې چې نو دا د دې او نه پس چې کله فعل مضارع وي نو پوه شه چې د او د فعل مضارع په منځ کې ان مقدر دی، او دا او چې دی دا د الی ان یا د الا ان په معنا کې وي. ٹھیک شو؟ څلورم نمبر د واو صرف. دا واو صرف اول پیژنو چې څه ته وایي، هغې اول تعریف یې زده کوو، خو د واو صرف نه پس هم ان مقدر وي. د واو صرف نه پس ان مقدر وي یعنی پټ وي، یعنی داسې واو چې رستو یې په مخکې معطوف نه وي، چې هغه رستۍ کومه جمله ده که نه هغه چې په مخکې جمله باندې معطوف نه وي، یا داسې واو چې وروسته تې جمله خبریه وي. د دې واو نه پس وروسته جمله خبریه وي. ٹھیک شو جی؟ لکه لا تنهى عن خلق وتأتي مثله. د دې واو نه پس وګوره پورا دا تأتي مثله دا پورا جمله خبریه ده. نو د دې واو نه پس دا تأتیه دا فعل مضارع ده او دا اصل کې دی تأتیو دی، خو د دې واو دې ته واو صرف وایي. واو صرف دې ته وایي چې د ده نه پس پورا جمله خبریه وي. لکه لا تنهى عن خلق وتأتي مثله. نو وګورئ دې واو ته واو صرف وایي ځکه چې د ده نه پس مضارع ده، د مضارع منصوب نه د دې واو او د دې فعل مضارع په منځ کې دلته ان مقدر وي، نو دې واو ته واو صرف وایي یا ورته واو جمع وایي. ټیک شوه؟ ځکه چې د ده دا مخکی او وروستی جمله چې ده دا خپلو کې جمع کی، او یا چې دا مخکی جمله چې ده که نه لا تنهى عن خلق، لا تنهى ته مه منې کوه عن خلق د داسې عادتونو نه یا د داسې اخلاقو نه، وتأتي مثله او چې ته کم عادتونه کې، ته چې کم کارونه کې د هغې نه نور خلک مه منې کوه، عار علیک اذا فعلت عظیم. که ته داسې کې نو دا ستا لپاره غټ شرم دی. ټیک شوه؟ عار علیک دا ستا لپاره شرم دی. اذا فعلت که ته داسې کې عظیم لوی شرم دی. ټیک شوه جی؟ نو ګورئ دا اولنۍ چې کومه جمله ده که نه نو دا د دې واو نه پس بلې جملې باندې عطف شوې نه ده. ټیک شوه؟ نو داسې خبره ده چې د واو نه پس کله فعل مضارع یعنی پورا جمله خبریه شوه. تأتیه فعل فاعل دی، مثل مضاف ها ضمیر مضاف الیه، مضاف الیه دا مفعول به شو، فعل د خپل فاعل او مفعول به سره جمله فعلیه خبریه شوه، نو دا جمله خبریه شوه. ټیک شوه؟ د واو نه پس چې کومه جمله خبریه وي نو پوه شه چې دې واو ته واو صرف وایي. د واو نه پس چې کله جمله خبریه وي نو پوه شه چې دې واو ته واو صرف وایي، او دا د دې سره دغه کوي نه، دا د دې بلې جملې سره جمع کوي، هغې سره عطف کوي نه. ټیک شوه؟ یعنې د عطف والا جمله داسې وي ذهب زید وعمر،
د عطف دا واو عطف چې دی حرف عطف واو حرف عطف چې دی د ده نه مخکې اسم چې کوم اعراب وي هغه د وروستي اسم هم اعراب وي د دواړو اعراب یو شانتي وي لکه جاء زید وعامر یا جاء زید وحامد نو زید حامد زید هم مرفوع دی حامد هم مرفوع دی په منځ کې واو راغلی دی نو دغې ته واو عاطفه وایي او دې واو ته واو صرف وایي ځکه د دې واو نه پس پوره جمله خبریه ده ٹھیک شوه عار علیک اذا فعلت عظیم ترجمه یې داسې ده ته د داسې کارونو نه خلک مه منې کوه کم کارونه چې په خپله کې ته د داسې کارونو نه خلک مه منې کوه کم کارونه چې په خپله کې که ته داسې کې نو دا ستا دپاره ډیره د شرم خبره ده ٹھیک شوه اوس درته وایي په دې شعر کې تأتیه د واو صرف نه پس راغلی دی په دې شعر کې وګورئ دا تأتیه د واو صرف نه پس راغلی دی او دا تأتیه د ان مقدر د وجې نه منصوب دی په ده باندې چې دا تأتیه باندې کوم فتحه راغلی دا د دې ان مقدر د دې واو او د ان په منځ کې د دې واو او د تأتیه په منځ کې ان مقدر دی که چېرته دا تأتیه په لا تنهه عطف شي که چېرته دا تأتیه په لا تنهه عطف شي نو د شعر معنی به غلطه شي نو بیا به یې معنی داسې شي چې کم کارونه ته په خپله نه کې نو د داسې کارونو نه خلک هم مه منې کوه بیا به یې معنی داسې غلطه شي ټیک شوه او دا معنی د شاعر د مقصد خلاف ته چې شاعر څه غواړي هغه داسې نه غواړي ښه جي اوس پنځم نمبر د لامکۍ نه پس ان مقدر وي لامکۍ څه ته وایي ٹھیک شو هغه اوس زده کوي یعنی دا لام جاره وي داسې لام جاره چې د کی په شان سبب یعنی وجه بیانوي د کی په شان وجه بیانوي دا کی چې دی دا د یو څیز وجه بیانوي لکه اسلمت لادخل الجنة اسلمت ما اسلام قبول کو لادخل الجنة دې دپاره چې زه جنت ته داخل شم نو ګورئ هغه وجه بیانه که چې یاره د څه وجې نه مې اسلام قبول کو نو د دې وجې نه مې اسلام قبول کړي چې زه جنت ته داخل شم نو وګورئ د دې ادخله نه مخکې چې کوم لام لګېدلی دی نو ګورئ دې لام ته لامکۍ وایي او دا لام د دې لامکۍ او د ادخله فعل مضارع په منځ کې ان مقدر وي دې ته ان مقدره وایي ټیک شوه نو د ادخله فتحه ورکړې ده دا د لامکۍ نه ده ورکړې ښه جي دا د لامکۍ نه پس ان مقدر وي نو د دې فعل مضارع له نصب ورکړی دی نو ګورئ دا اوس وایي شاعر وایي دا دې جمله کې مصنف رحمه الله وایي ما اسلام راوړو چې جنت ته داخل شم چې جنت ته داخل شم نو او شپږم نمبر دلته کې مونږ ویلو چې د شپږو حروفو نه پس ان مقدر وي نو شپږم نمبر فا ده هغه فا د شپږو خبرو په جواب کې راځي نو د هغې فا نه پس ان مقدر وي نو هغه شپږ خبرې به انشاءالله په راتلونکي درس کې لیکو راتلونکي درس پورې اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام